بسم الله الرحمن الرحیم. حجاج ابن یوسف نوم به تاسو اوریدلی وي. په بنو امیه کې د بنو امیه چې کوم خلیفګان او بادشاهیان تیر شوي دي، دا پکې انتهایی صفاک، ظالم او خونخوار خلیفه و. تقریبا 100,000 انسانان د په خپله توره باندې په خپل لاس وجلي او دکرنګې ډېر ګڼ شمېر صحابه کرام او تابعین یې قتل کړي او شهیدان کړي او څوک یې په قید او بند کې او په جیل کې اچولي. حضرت خواجه حسن بصري رحمه الله به فرمایل که د ټولو امتونو یعنی په ورځ د قیامت الله پاک ټولو امتونو ته ووایي چې تاسو د خپلې زمانې منافقان راولئ او مونږ ته هم ووایي، نو زمونږ دا منافق حجاج ابن یوسف چې دی به په ټولو باندې زیات زورور وي او د ګناهونو نه به ډک وي. یعنی د ټولو امتونو منافقان یو خواته کا او د حجاج ابن یوسف منافقت د خونخواری او د ظلم جبر هغه بل طرف ته کا. د پله به پې باري. خو فرمایي کله چې حجاج ابن یوسف د کینسر په بیماری کې مبتلا شو او مړ کېده، نو په ژبه به دا دعا جاری وه چې ای الله ستا بندیگان نارینه او زنانه زما باره کې دا خبره کوي چې ما ته به چرې معافي ونشي، خو ای الله زما ستا نه دا امید دی چې ته به ما معاف کې، ته به ما معاف کې او ته به ما معاف کې. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته پته ولګېده چې د حجاج ابن یوسف د مرګ په وخت کې د خولې نه دا دو الفاظ ووتل او دا دعا یې کوله. نو هغه وی ښه، ډېر تعجب یې وکړ. حسن بصري رحمه الله ته چا ووی چې حجاج ابن یوسف چې کله مړ کېده نو هغه خو دا دعا کوله. هغه تعجب وکړو چې واقعي حجاج ابن یوسف دا دعا کوله. خلکو ورته وی جی بالکل حجاج ابن یوسف دکه دعا کوله. نو حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي وی که دا دعا یې کړي نو شاید چې الله جل شانه دغه بخښنه وکړي.